تاسو ټولو ته څنګه علم دی چې د کورونا چې کوم وبا ده هغه په ټوله دنیا کې یو د پالیسی میکرز لپاره یو سره فهرست ایشو جوړه شوې ده او د نور ملکونو په شان پاکستان کې هم د کورونا د وبا لپاره حکومت وخت سره سره مختلف احکامات او مختلف سټیپس اوچت کړي دي. هغې کې ټولو نه غټ سټیپ چې کوم دی هغه د خلکو درمیان کې آګاهي جوړول راوستل چې خپل منځ کې سوشل ډسټنسینګ یو بل نه لږ لرېوالی جنازهګاه پبلیک ګیدرینګز پرایویټ سرمنیز په ټولو باندې بین لګېدلی دی. د خلکو چې د خپل منځ کې دغه سیوا شي او د نه بچاو طریقې دغه شي د هغې دپاره په نان اسنشل چې څومره مارکیټس دي شاپس دي هغې باندې هم حکومت بین لګولی دی. په ضلع کورم کې ضلع انتظامیه دې ټایم کې 15 آیسولیشن فیسیلیټیز آیډنټیفای کړي دي او 6 کوارنټین سنټرز آیډنټیفای کړي دي چې هغه د کوم کوارنټین او د آیسولیشن چې کوم د فیسیلیټیز پروتوکول دی د هغې مطابق هغې کې هغه سهولیات ورکړل شوي دي. دې ټایم کې موږ سره په پړچینار کوارنټین فیسیلیټي کې 14 کسان دي هغوی هلته انډر ابزرویشن دي د هغوی ټیسټ وغیره سیمپلنګ وغیره شوی دی او د هغوی سیمپلز تللي دي پېښور کې چې کوم زموږ لیب دی حکومت چې کوم متعین کړی دی هغې کې د هغوی سیمپلز اویټډ دي. نو د ټوټل 32 سیمپلز موږ اوسه پورې لیږلي چې په هغې کې بیګا پورې 20 سیمپلز کلیر وو او د 12 ریزلټس اویټډ وو. نن سهار چې کوم موږ ته ریزلټ ملاو شوی د 4 سیمپل نو هغې کې موږ سره 2 کسان پازیټیو راغلي دي او باقي 2 چې کوم دي هغه نیګیټیو دي. نو دا ښه خبره په دې کې دا ده چې ضلع انتظامیه دغه خلک چې کوم موږ سره سسپیکټډ لیسټ کې کوم چې د بهر نه راغلي وو او انتظامیه او محکمه صحت دا ګڼل چې دوی کې د کیس راتلو چانس شته. نو حکومت ضلع انتظامیه چې کوم دی 10 ورځې مخکې هغوی کوارنټین فیسیلیټي ته او ویسیشن فیسیلیټي نه پیل نه هم شفټ کړي وو. د پروتوکول مطابق به چې کوم د کوارنټین کې چې کوم زموږ کس دی کوم کې چې دا کیس پازیټیو راغلی دی دا به آیسولیشن فیسیلیټي ته نن شفټ شي. هلته به دا 14 ورځې تېروي 14 ورځو کې به 14مه ورځ باندې به دنه دوباره سیمپل اخیستل کېږي او که انکیس دا نیګیټیو وو نو د هغې نه پروتوکول نه بعد به دا ډسچارج کېږي. کوم چې آیسولیشن کې چې کوم موږ سره پیشنټ چې کوم سسپیکټډ کیس وو هغه هم پازیټیو راغلی د هغې چې کوم کانټیکټس دي په کلي کې یا د هغوی چې کوم کور دی هغه لډي انتظامیه سره د هغې ډیټیلز اویلیبل دي. انتظامیه ټیمز هلته مکمل علاقې ته رسېدلي دي. هلته د ایریا جاج اخیستل کېږي دې ټایم کې چې کله موږ ته مکمل د ایریا جاج او د هغوی د کانټیکټس مختلف خلکو سره رابطې یا تګ راتګ معلوم شي نو د حکومت د پروتوکول یا نن سبا چې کوم ټرایټس پروتوکول مطابق به هغه علاقې کې ایریا لاک ډاون یا ایریا به موږ کارډن آف کوو. نو هلته موږ دا کوشش کوو چې د هیلث والا خپل ټیم چې کوم پروتوکول مطابق موجود دی دا خلکو به د هغوی ریګولر وزټ به کېږي د هغوی چیک اپ به کېږي او هغې کې موږ ته داسې نور سسپیکټډ کیسز مخامخ شوی چې کوم دا نشانیانې ښیي چې په ده کې کورونا وایرس کېدلی شي یا بیماري کېدلی شي د هغې به هم هغه طریقې سره سیمپلنګ اخیستل کېږي پېښور ته به لیږل کېږي او د رزلټ مطابق به بیا موږ هلته مزید کاروایي چې کوم دی هغه به اغېږدو. ډېره مننه.